بیا دا اکټیویټیز په سواد کې چې په پاکستان کې پکار دي ځکه چې 3D آرټ چې کوم دی دا غونډه دنیا کې چلیږي او زموږ پاکستان چې دا ډېر شاته پاتې شوی دی په سواد کې ټرینډ موجود دی په سواد کې پینټران زموږ سره موجود دي خو هغو پروموشن لپاره داسې اداره نشته یا داسې اکټیویټیز نه دي شوي چې هغه پروموټ شي. دلته رالم ما د خپل واړه م راوستل او ډېر ښکلی پینټینګ کړی دی او د حکومت له دا پکار دی چې دوی له نورو مخکې دغه ورکړي او زموږ په سواد کې دونه ښایسته پینټران دي او بل دلته کې ډېر ښایسته پینټینګ کړی دی. بس موږ رالو بل د سکولونو ډېر واړه رالل مطلب دا دی ولیدل ما هم خپل بچي راوستي دي او مطلب دا دی ډېر ښایسته پینټینګ یې کړی دی. تقریبا چې د 35 سال نه د پینټینګ کار کوم چې کنه نو زه د 3D آرټ ایگزیبیشن د دوی شکریا ادا کوم چې به موږ ته د کم د آرټ د کم 3D آرټ چې کم دی د هغه موقع موږ ته ملاو شو په هغه کې موږ ته دا موقع ملاو شو چې به موږ په خپل ځان شو کو موږ په هغه کې دا پینټینګ وکړ موږ خدا اجتماعي تور مشترکه تور موږ کړی دی دا پینټینګ خو دا د چې زه د دوی دا شکریا ادا کوم چې به موږ ته په هغې کې موقع میلاو شوه او موږ د هغې د هغه حق هغه تلقین موږ پیش کړو. بیا په نور دنیا کې د 3D آرټ اوس یو رجحان روان دی چې د هغې ایکسپریمنټ لازمي وو تجرباتي کم مراحل چې موږ د کم آرټسټان چې یو بیسیکلي دوی په کمرشل هغه باندې دومره نه پوهېږي ټیکهداران کارونه والي مین پیسې مین پراپرټ ټیکهداران والي بیا د آرټسټ هغه هایر کړی په ډیلی بیس باندې دله یومیه ورکوي نو په هغې کې او شاته د آرټسټ سره دا زورونه چې پرون دې یو رخ کړی او نن دوه روغ کړه نو په هغې کې بیا آرټ نه کېږي او کم چې موږ اینو بیوټیفیکیشن ګورنمنټ دعوې کوي او حکومت ته دا حکومتي نمایندګانو ته او چارواکو ته دا وایو چې په نیکسټ هغه کې تاسو کوشش وکړئ د آرټسټ سره ډایرکټ خبره وکړئ ځکه بیوټیفیکیشن د هغه کار کم کار چې دوی کې د آرټ د بیوټیفیکیشن متعلق هغه د ټیکهدار کار نه دی هغه د سرمایهدار کار نه دی حکومت یې ولې یو ټیم روغ کړي په هغه ټیم کې د معاشرې د سوشل سوسایټي خلک والي په هغې کې د انجینران والي او بیا چې کم کار کېږي نو د هغې به څه مقصد وي